اسې ژوند څنګه تېرېږي تره؟ ژوند سخت دی که نه بس دا خو سخت دی خود ستړي شو که نه بس بیا خو د سم نه یو خو بس کوو بعضې پکې لا وایو یاره اوس هم ته تکړه کم ځای یو خو بد ارواز مه ده کوو بد ارواز شي که نه بس نه کوې نو خو بیا شرمېږې کور کې ماشومان دا وایي چې بابا ماله به یعنې په دې اختر کې چې کوم دی سینډل اخلي کپړې اخلي د هغوی هغه ارمان ته چې وګورې او دلته کې د خپل کار ته وګورې نو په زړه دې څه تېرېږي تره صفا نن کلیام دی ګرانو کتونکو ته دا خبره وکوري چې څه په غریب سړي تېرېږي بس یو کات هم نه پوره کېږي دی کې بس یو کات پوره شي دی کې خو چې خېټې له وړو ګټې نو هم غټ کار دی دومره ګراني ده چې هغه وړه هم موږ نه شو ګټلی نو نور به لاسو جی اکثر خوک شو پکې اوچته وي هغې کې مو لاسونه اوچه کېږي ګوتې مو اوچه کېږي لاس پکې مات شي خپې پکې ماتې شوي ډېرې چېرته په چا باندې غر را پرېوتی دی تاسو کتلي دي دلته غر کې او ډېرې پیرې را پرېوتې جي کسان پکې ګیر شوي ګاډي پکې ګیر شوي مړه شوي او مړه شوي دي بیا ورپسې ډوډرې راغلي په هغې یې راوښتي دا وخت د دې کاکا سره موجود یم دا کاڼي تاسو ګیر چاپېره وینئ دا ټول کاڼي به دا عاجز چې کومه دی په دې خپل املا باندې اوچتئ دې ټیکټر ته به خېجئ د ده نه به لږ شان تپوسونه کوو د ژوند په حوالې سره کاکا څنګه حال دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه کاکا دا ژوند څنګه تېرېږي په دې ځای کې بس لګیا یو کلیواله به ګاډي ډکوو را ډکوو بس نښتي یو کله وي او کله نی دې کې خو ډېر زیات تکلیف هم وي دا دومره کاڼي چې تاسو په اوږه باندې یا دغه شانتې په لاسو باندې اوچتوئ څه تکلیف پکې وي که نه او که نه دا خو د زور کار دی دا خو بغیر زور نه کېږي دا خو به زور کوې نو ولې به کار کوې ماته یې بیا به ورچې او ایله 400 روپۍ په 400 روپۍ باندې دا دومره کاڼي اوچتول ډېر زیاتی نه دی بس یاره څه به کوې نو نور څه شته نه بس دغه مزدوري ده بس که نه کوې خو بیا خو شرمېږي ښه اسې ژوند څنګه تېرېږي تره ژوند سخت دی که نه بس دا خو سخت دی زه خو څوک چې نوکري نشته نور څه نشته به دغه له به ګورې نو دا خود سخته ده ښه نو اوس دا دومره کاڼی اوچتول یاره ډېر مشکل غوندې دی او تره زه یو خبره تا ته کول غواړم هسې که ته د دې ملک وزیر اعظم شې که نه نو ته به څه وکړې څه به کې څه سوچ به دې وي ملک وزیر اعظم هم شي نو هغه خو ځان غوندې خلک نه شي کېدی که نه جي خو چې کوم توله وي نو هغه کېدی شي مونږ خو دغسې هغه مزدوري نه میلاوېږي نو له وزیر اعظم خو ډېره غټه خبره ښه هسې زه وزیر اعظم کېدل خو ناممکنه دي که نه که چېرې درته داسې زه به دا ویم چې یو ټرک پیسې درته راشي په هغه کې به بیا څه کې بس هغې کې به د الله په نامه ورکوې بس نښتې بیا چې الله درنه خوشحال شي بس دغه غټه خوشحالي نور دنیا څه دي بس هر څه پاتې دي نه داسې خو دا ټول خلک وایي لکه څنګه چې دا لیډران اکثر وایي چې زه مشر شوم نو زه به تاسو ته داسې لښتي و نیرونه راولم او څوک وایي د پیو چینې به درته راوباسم بیا چې کله ورته راشي نو بس بیا خو څه نه زه وایم څه ویم که څه وکړي د عوام دپاره په هغه ډېرو پیسو کې هم ولې به نه کوي پیسې خو چې ډېرې شي درکړي خدای پاک نو بیا خو به ګوره د الله په رضا کار کوي او د الله د رضا والا خو ډېر کم میلاوېږي داسې کم ځای دي که ډېرې ورسره نو ته پکې خراب یې ستا دپاره بني او دا دومره کاڼي که چېرې تاسو وینئ دا خو تاسو وینئ ګرانو کتونکو داسې تاسو څومره ټایم کې اوچتوئ دې ګاډي ته دا مونږ ګنټه نیمه کې و نیمه ګنټه کې داسې ډک کړو ګاډی ښه نو یاره ډېر مشکل کار دی دا کاڼي که چېرې زه وینم زما خو د خپو نه ځمکه وتښتي ولې سر را باندې وچورلي ځکه دومره درانه کاڼي بیا دا اوچتول بد ارواز شي که نه بس که نه کوې نو خو بیا شرمېږې نو بیا خو نه کېږي دغه دا به کوې چې مجبوري وي نو خود به یې کوې بیا به تکړی خود کولی بیا نه شي او زور به کوې نو په دې کې خو دا د غر د راغورځېدو خطره هم شته دی داسې کسان به وي تاسو چېرته په چا باندې غر را پرېوتی دی تاسو کتلي دي دلته غر کې او ډېرې پیرې را پرېوتې جي کسان پکې ګیر شوي ګاډي پکې ګیر شوي مړه شوي او مړه شوي دي بیا ورپسې ډوډرې راغلي په هغې یې راوښتي دا څه په 400 روپۍ باندې دومره غټ ریسک اخیسته ملګرو یاره ډېر حیران به چې په داسې حالاتو کې په دې دا زندګي چې کومه ده تېرول ډېره بس نیمګړې زندګي ده که چېرې یو طرف ته سړی سوچ وکړي دومره مشکله کاکا یو کار دی د شپې خو به ښه په غځېدلو خپو خوب کې ولې چې ستړی خود ستړي شو که نه بس بیا خو د سم نه یو خو بس کوو بعضې پکې لا وایو یاره اوس هم ته تکړه کم ځای یو خو بد ورځ مه ده کوو بعضې ورځې تکړه کړي یو
لکه مجبورۍ نه سړی تکړه شي که نه. مجبوري دی بس بیا به خود زور کې. ها نو هسې څه وی د مزدورکارو وروڼو ته څه وی دی په کار کې درغلي مرغلي کوي څه وجه ده وایي الله تعالی چې په چا باندې مهربانه شي نو هغه ته چې کوم دی داسې بل څه روزګار ورکړي د ټاټکي د مزدورۍ نه اخلاص کړي. نو آیا تاسو څنګه تاسو خو دا محنت هم که چېرې زه وګورم نو ډېر په اخلاص باندې لګیا یې پکې نو بیا ولې دا کار بل څه کار نشته دی؟ نه که نه جي بس بل څه نه میلاوېږي دا بدې ورځې دی کې نه ختېږي بس که دا نه کوو خو کېږي نه. ښه او بچي دې شته؟ بچي مو شته الله خدای دی. تعلیم پې وکتر تعلیم پې کې مدرسې قرآن سبق پې تعلیم به بې پسو کې مونږ ځان له خېټې له پکې نه ومونو تعلیمونه به بې څنګه وو. ښه نو لکه دلته کې بلاسټینګ هم کېدی شي په تاسو باندې کاڼې هم د بره الله مکه راتلی شي که نه؟ خوږم شو جي اکثر خوږ شو پکې اوچته وي هغې کې مو لاسونه اوچه کېږي ګوتې مو اوچه کېږي لاس پکې مات شي خپې پکې ماتې شوي ډېرې داسې پکې راشي. ښه او داسې کور کې ماشومان دا وایي چې بابا ماله به یعنې په دې اختر کې چې کوم دی سینډل اخلي کپړې اخلي د هغوی هغه ارمان ته چې وګورې او دلته کې د خپل کار ته وګورې نو په زړه دې څه تېرېږي تره صفا صفا نن کلیام دی ګرانو کتونکو ته دا خبره وکوري چې څه په غریب سړي تېرېږي. بس یو کات هم نه پوره کېږي دی کې بس 100 کات پوره شي دی کې خو چې خېټې له وړو ګټې نو هم غټ کار دی دومره ګراني ده چې هغه وړه هم موږ نشو ګټلی نو نور به لاسو. صحیح خبره ده. نو څه ویل غواړې دی نورو کتونکو ته خېټورو ته څه ویل غواړې تره داسې خېټور شته دی چې د ارامو په مال باندې د خپلې خېټې لکه د میخې نه هم غټې کړي دي او په معاشره کې په محله کې په چاپېرجل کې خواوشا کې ورسره داسې غریبان شته دی چې هغوی د نن مومي د سبا نه مومي. هغه خېټورو ته څه وی د هغو خېټورو دا خېټې چې دومره غټې شوي دي چې د آخرت دپاره د ځان دپاره یو پیټی پیدا کړی هغه ټایم کې به بیا دا خېټور وایي چې کاش چې دا زما خېټه ما په دنیا کې دومره نه وی غټه کړې د دې مال نه په غریب مې تقسیم کړی وی غریب ته مې پکې حصه کړی وی نو دا به په ما دومره نه وه درنه. هغه ته څه ویل غواړې هغه خېټورو ته؟ هغوی خو در باندې سلام قدرم نه چې وایي مخ ته نه غواړئ چې یاره راشه دی به اوس هسې نه سره نه وغواړي خو سوال خو به نه کوې که نه مزدوري به خپله کوې مزدوري ښه ده. بلکل ګرانو کتونکو تاسو وکتل دا تره وایي چې لکه دا حالات چې تاسو وګورئ نو یقینا د سوال قابل دي خو بیا هم دی چاته لاس نه نیسي د چا نه غواړي نه خو د دې په مالت کې د دې تره په چاپېرچل کې په علاقه کې چې کم کسان شته دی ښه ورته پته ده چې دا سړی غریب دی دی چې کومه دی محتاج دی ضرورتمند دی ولې چې په دې 400 روپۍ کې مړه 400 روپۍ خو ستا چې سار د زوی سکول ته ځي تا ته ویم تا ته سار چې د زوی سکول ته ځي هغه ته 400 روپۍ ته ورکوې دا 400 روپۍ ټوله ورځ کې ګټي په دې کې دی څه وکړي لږ شانتې سوچ دا هم کوه د قیامت په ورځ به الله ته حساب کتاب ورکړي او که نه په دې حالاتو کې تاسو په خپله ووینئ د حالات نو یار دې کې به څوک څه ووایي. نو تره څه ارمان لرې په زړه باندې په زړه دې څه غټ ارمان دی داسې؟ بس پړه مو دا ارمان دی چې اوس دا ښې پیسې وي خرڅه وي نو زه بس بچو له به مو ښه په مینه هر څه کولی شو هر څه نه بچو له څه کولی شو به دغسې ګډ وډ کړو ناکامه یو نو بس خدای مو دې روغ جوړ ساتي چې روغ جوړ یو دا مزدوري وکړو بس په دې هم خوشحال یو چې زه به شکر دی روغ جوړ یو. بلکل دا تره چې کومه دی دا خو په خوله باندې به څه ونه وایي خو د ده د زړه به څه وایي تاسو ته پته شته دی ماښام چې دی لاړ شي د سره 400 روپۍ وي دا صرف او صرف دا سوال تاسو نه کوي دا تپوس تاسو نه کوي چې په دې 400 روپۍ کې زه بچو ته وړه راوړم دغه بچي مې بیماران دي دا ماشومان چې کومه دی دا هسپتال ته بوزم یا د دې نه علاوه چې کوم دی نورم 20 قسمه ضروریات دي هغه پې حل کم که نه ځان ته پې جامې وکم نو ډېر یو غټ سوالیه نشان دی خو که چېرې موږ سوچ وکړو